په دې سایټ باندې تاسو ته د سیلاب څه ویډیوز ښکاري یقینا چې په کتلو سره د انسان زړه ته درد وررسي د انسان زړه پې خفه کېږي ځکه چې د مسلمان شان دا دی چې دا بل مسلمان په تکلیف کې وویني نو دا پې خفه کېږي بیا زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو مثال د یو بدن ورکړی که د یو بدن په یو حصه باندې درد وي تکلیف وي نو د بدن نورې حصې هم ناقلاره وي په تکلیف کې وي همدغه شان که یو مسلمان په تکلیف کې وي نو بل مسلمان به هغه تکلیف محسوسوي او هغه به د دغه مسلمان د دغې تکلیف نه د خلاصولو کوشش کوي تاسو ته پته ده چې د پاکستان په زیاتره علاقو باندې سیلاب راغلی دی او د دغې سیلاب د وجې نه په لکونو خلک متاثره شوي دي په زرګونو کورونه وران شوي دي او په سوونو خلک د دغې نه مړه شوي دي وفات شوي دي موږ به د الله تعالی نه دا دعا کوو چې کم کسان وفات شوي دي الله تعالی د هغوی ته جنت الفردوس نصیب کړي او کم خاندانونه چې د دې نه متاثره شوي دي الله تعالی د هغوی ته صبر جمیل ورکړي خو د دې سره سره به موږ کوشش کوو چې د دغې خلکو موږ امداد وکړو زما شتمن خلکو ته دغه درخواست دی چې د داسې خلکو کوم چې د دې سیلاب د وجې نه متاثره شوي دي د دغو دې امداد وکړي د دغې سره تعاون وکړي د دغې د مالی امداد وکړي ځکه چې ډېر سخت وخت دی او دا وخت دی چې موږ د داسې خلکو د داسې متاثرینو امداد وکړو ځکه چې دوی ته د امداد ضرورت دی دوی ته د مالی تعاون ضرورت دی بل زما کوم چې سوشل ورکرز دي څومره سوشل میډیا اکټیویسټ دي نو هغوی ته زما دا اپیل دی چې تاسو د داسې خلکو لپاره اواز چوت کړئ او د دوی چې څومره مدد تاسو کولی شئ نو هغه وکړئ ځکه چې دا وخت ډېر سخت وخت دی پکار ده چې موږ د داسې خلکو سره ودرېږو او د داسې متاثرینو موږ مدد وکړو الله تعالی دې په موږ باندې او په دې ټولو مسلمانانو باندې رحم و کرم وکړي ډېره مننه والسلام